السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله به او د صحت په جامه به رب مو خوشحاله لرم. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله فرمایي چې کله د انسان مرګ هغه وخت راشي نو یو سکند اخوي نه دی خوي، بس اچانک د مرګ راشي د په ذهن کې نه وي چې کله به ما ته مرګ راځي. د ویډیو کې به تاسو ته ښکاري دا یو انسان په موټرسایکل باندې روان دی، په سور خپل منزل مقصود ته روان دی. د ده په ذهن کې هم داسې نشته چې ماله به مرګ راشي، د کم ځای نه دا مرغه راشي او د ده سره ټکراو شي، دی را پرېوځي او ښکاري داسې چې دا وفات شوی دی. د ده په ذهن کې به داسې چرتې و چې مطلب زه به مرم، ما ته به داسې مرګ راځي. عرض مې دا دی په دې کې زموږ او ستاسو دپاره یو لوی سبق دی چې چېرې موږ او تاسو سوچ وکړو انسان د خپل مرګ نه غافله دی، ناخبره بې پروا دی او په دې امید باندې زندګي تېروي چې یاره زه خو مړه عمر راپسې دی، انشاءالله توبه به وباسم، سم مشم، دا به وکړم دا به وکړم. خو چې دی څه توبې ته توبه وباسي، توبې ته ځان جوړوي، ځان سیټ کوي، بس ډز دله مرګ راشي، همدغه رنګې ګناهګار د دنیا نه لاړ شي. عرض مې را دی چې دنیا هغه ختمېدونکی څیز دی، دنیا فاني ده، د انسان د مرګ هېڅ پته نه لګېږي، نن راځي که سبا راځي، بله ورځ راځي. پوه شوې؟ د یو ټماټر ګارنټي وي خو لیکن د انسان ګارنټي نه وي. پوه شو؟ جب تک سانس ہے تو چانس ہے اور جب سانس ختم تو چانس ختم. وایي چې کله څو پر یو انسان ته یو انسان کې روح وي، ساه وي، دته چانس و چې دی په دې کې هر څه وکړي. مطلب دا دنیا هم کولی شي، آخرت دپاره هم کولی شي. چې کله دغه سانس ختم شي نو چانس ختم شي، د انسان سره هغه چانس بیا نه وي، ځکه دی مړ شي، بیا د سترګې پټې وي، دی بیا هېڅ نشي کولی. که دی ډېر هم وغواړي چې زه به دا وکړم دا به وکړم، لیکن هېڅ هم نشي کولی. نو محترم سبق د دې ویډیو نه والی د انسان د مرګ هېڅ پته نه لګي او مرګ دپاره چې کوم دی نو هغه تیاری شروع کړي. السلام علیکم ورحمة الله.